Students, Assalamu alaikum. The video के among the class 10th maths exercise 6.3 question number 8 solve को question number 8 के मंग सरा डेटा राखला शوی دا ग्रुप फॉर्म کې دا صحیح ده کنه او درې کوېسچن کړي چې find a construct frequency table یو frequency table یې جوړ کړي او بل د find class boundaries for each group او دریم نمبر دی چې فایند میډین موډ هارمونیک مین جیومټریک مین صحیح ده کنه میډین موډ هارمونیک مین او جیومټریک مین دا ټول معلومول دي ها 1 by 1 به دا موږ سولف کوو سولوشن 1 موږ به وایو چې فریکوینسي ټیبل او فریکوینسي ټیبل کې به موږ دا لږ ورټیکلی ولیکو لکه موږ به ولیکو ډیلی ویجز یا کلاس لیمټ به موږ ولیکو ډیلی wages and RS صحیح شو او دلته ولیکو موږ نمبر اف ورکرز او دې ځای کې موږ ولیکو کومولیټیو فریکوینسي نو دا به موږ ولیکو 112 ټو 116 بیا دې موږ سره 117 ټو 121 او بل موږ سره دی 122 ټو 126 او بیا 127 ټو 131 او لاست والا دی 132 ټو 136 صحیح شو اوس نمبر اف ورکرز دی دلته 3 20 11 ګوره دې ځای کې 3 دلته کې 20 ځای کې 11 دې ځای کې بل ځای کې 4 دی او بل ځای کې موږ سره دی 5 ټیک شو او کومولیټیو فریکوینسي ګوره 3 په خپل ځای 3 سره دا 20 جمع کړه 23 بشي 23 سره 11 جمع کړه 34 بشي 34 سره 4 جمع کړه 38 بشي 38 سره 5 جمع کړه 43 بشي دا موږ سره سم اف اف هم ده سم اف اف از اکول ټو 43 ٹھیک شو ها دا هو موږ 1 نمبر کوېسچن سالو کو 2 نمبر وی فایند کلاس باونډري فار ایچ ګروپ یعنی د هر ګروپ لپاره کلاس باونډریز معلومول دي نو سیم ټیبل به موږ دلته کې بل جوړ کو سیکنډ نمبر کلاس باونډریز اول هول ته موږ ولیکو کلاس لیمټ دا کوم چې موږ راکړه شوی دا ډیلی ویجز دي ځکه تاسو ډیلی ویجز هم لیکلی شئ 112 ټو 116 دې ځای کې به زه ولیکم کلاس لیمټ اور کلاس باونډریز سی بی ټیک شو ښه زه تاسو ته اول دا ټیبل ایز اټ ایز لیکم که نه بیا به زه تاسو ته وایم چې دا به تاسو جوړوئ څنګه دا دې شوه فریکوینسي نو 117 117 ټو 121 122 ټو 126 او 127 ټو 131 بیا به ولیکئ 132 ټو 136 دلته کې به زه د دې فریکوینسي ولیکم ما ته په یاده ده تاسو داسې مې لیکلی شئ 320 ځان مې د نظره که اوس نه دی راته ښه 11 به 11 به 4 به 5 ټیک شو اوس دې ځای کې به کلاس باونډریز موږ جوړول خو پکار دی چې زه دا داسې جدا کړم که نه یو لاین زه دلته کې ووهم یو لاین زه دلته کې ووهم او دلته کې به کلاس باونډریز ووهم پکار دی چې تاسو دا لاینونه فوټ سره سیده ووهئ ټیک ده کلاس باونډریز مین ګوره دې نه به 0.5 ماینس کوي دې ټولو سره به 0.5 پلس کوي نو دې نه چې تاسو 0.5 ماینس کوي که نه نو دا به شي 111.5 چې دې سره پلس کوي که نه دا به شي 116.5 سیملرلی دې نه ماینس کوي 116.5 او دې سره 0.5 پلس کوي نو 121.5 سیملرلی دې نه چې ماینس کوي نو دا به شي 121.5 دې سره 0.5 پلس کوي نو 126.5 ټیک شو سیملرلی دې نه چې 0.5 ماینس کوي نو دا به شي 126.5 او دې سره پلس کوي نو دا به شي 131.5 سیملرلی دې نه چې 0.5 ماینس کوي نو دا به شي 131.5 او چې دې سره کله پلس کوي
دا بسی 136.5. دا اوس موږ سره دویم نمبر کوېسچن هم حل شو. کوېسچن نمبر 3 کې ښه دریم نمبر باندې موږ سره دی موډ معلومول دي، میډین معلومول دي، جیومیټریک مین دی اور هارمونیک مین دی. اول به زه دا دواړه څیزونه معلوم کوم، بیا به زه دا دواړه څیزونه معلوم کوم. زه اوس اول موډ معلوموم. موډ ښه جي د موډ فارموله ده موږ سره L پلس FM minus F naught divided by 2 time FM minus F naught minus FM multiply H. دا اوس موږ سره معلومول دي. خو دې دپاره به تاسو بل ټیبل جوړوئ. خو اوس دلته کې ما زه په کمپیوټر کې ومنو نو ما ته ایزي ده، ځکه چې زه به تېر یو ټیبل دی هغه به زه کاپي کړم، دلته کې به پیسټ کړم. ښه جي دا ټیبل دی، دا ټیبل موږ جوړ کړ. دې کې د دې شي ضرورت خیر شته هم نه، خو تاسو ته که جوړ کړی نو خیر دی، هېڅ خبره نشته. اوس ګوره موډ وایي موسټ ریپیټډ ډیټا. ګوره موسټ ریپیټډ ویلیو نو موسټ ریپیټډ ویلیو په دې کې فریکوینسۍ نه پته لګي. دې ځای کې کلاس والا چې کوم دي هغه 20 پیری دي، نو موډ لایز هیر، زمونږ موډ دې ځای کې دی. ټیک ده که نه؟ اوس دې کې دا یو ټرم دی، ایل څه شی دی؟ ایل دی لوور کلاس لیمټ اف موډ کلاس یعنی موډ کلاس. زه به د موډ کلاس په ځای لیکم ام سی مین موډ کلاس، مطلب چې چرته موډ دی هغې لوور فریکوینسي یعنی دا شي زیاده. صحیح ده که نه؟ نو ایل موږ سره په دې کیس کې څه رالو؟ ایل موږ سره رالو 117. ښه اف ام وایي فریکوینسي اف موډ کلاس، یعنی کوم ځای کې چې موډ پروت دی د هغې فریکوینسي څه ده، یعنی 20. نو اف ام is equal to 20. or similarly if not څه شته وایي، دا زه دې نه یو لاین تاو کوم 20. or if not وایي frequency of the previous، یعنی موډ نه چې کومه بله ده frequency of previous class، نو د دې نه مخکې کومه frequency ده 3، نو if not is equal to 3. similarly او دا چې کوم F1 دی د دې نه لاندې، نو F1 د دې نه لاندې فریکوینسي یعنی 11 او بیا چې کوم H دی H وایي کلاس ویت، نو دا چې کوم ځای کې موږ موډ دی د هغې ویت څومره دی، یعنی دا ماینس دا څومره دی. صحیح ده که نه؟ نو H به موږ سره څه راشي؟ H به موږ سره راشي دې ځای کې 121 ماینس 117، 121 ماینس 117 نه څه راځي؟ 4 راځي. نو H is equal to 4. دا ټولې ویلیوز به موږ په دې فارموله کې پټ کړو، نو موږ سره به دا راوځي. سپوز this is our formula 1، نو موږ به ویل چې دا ټول ویلیوز چې څومره موږ ولیکلې، یعنی پټ the values کومې values of L FM F0 F1 and H in equation 1، یعنی کومې دا ویلیو چې موږ راایستلي دي دا ټولې په دې equation 1 کې واچوئ. نو موډ به موږ سره راشي موډ is equal to 117 plus FM 20 minus F0 یعنی 3، F0 موږ سره 3 دی، دا 3 دی. ټیک شو؟ 3 divided by 2 time FM 2 multiply FM 20 minus F0 minus F1 موږ سره 11 او multiply H which is 4. دا به موږ اوس سلف کوو. ښه موډ موږ سره رالو موډ is equal to 117 پلس 20 ماینس 3 نه څه راځي؟ 17 راځي، دې نه 40 راځي، دا دواړه چې ملټیپلای کړي 40 او دې نه 14 راځي، ماینس 3 ماینس 4 نه ماینس 14 راځي، او دا 4 ملټیپلای 4. ټیک شو؟ ښه جي دا به اوس موږ په کلکولیټر وکړو. کلکولیټر باندې به موږ وکړو 17 ملټیپلای
ملټیپلای 4 3 به 68 راشي او 40 نه چې 14 لري کې 26 راشي نو ډیوایډډ بای 26 2.615 نو موډ به موږ سره څه راشي موډ از اکول ټو 117 پلس 2.615 او دا چې ورسره پلس کړي نو موډ از اکول ټو 117 پلس 2 119.615 دا موږ سره د دې موډ راغلی خو چې دلته اوس موږ میډین معلومو نو میډین is equal to موږ اول پکار دی چې فارموله ولیکو L plus H divided by F n divided by 2 minus C خو چې دا یو ټرم زه تاسو ته لږ ایکسپلین کوم L چې کوم دی lower class boundary L is equal to lower class boundary یا زه به صرف CB ولیکم نو CB او n چې کوم دی دا موږ سره sum of F دی چې هغه 43 راځي دې کیس کې او F چې کوم دی frequency دا او C چې کومه ده cumulative frequency of the previous class دا چې زه کله ټیبل جوړ کوم تاسو ته معلوم به خپل دې پته ولګي ها دې لپاره به موږ اول یو ټیبل جوړو خو چې تاسو به د کلاس باونډري ولا دا ټیبل جوړ کړئ او ورسره به دغه هم ولیکئ cumulative frequency 3 سره 20 جمع کې 23 20 سره 23 سره 11 جمع کې 34 سره 4 جمع کې 38 سره 5 جمع کې دا به شي موږ سره 43 او موږ دا هم په دې کوېسچن په پیله پارت کې ویلي چې دا سم اف اف دی او دا دی 43 ټیک شو ها اول خو میډین کې مسله دا ده چې دا سو معلوموي چې میډین چیرته پروت دی دې ځای کې دی دې ځای کې دی دې ځای کې دی چیرته دا موږ ته د کمولیټیو فریکوئنسي او د دې سم فریکوئنسي نه پته لګي ګورئ here n is equal to 43 او n به موږ چې شو واخلو sum of f ځکه چې موږ سره n ټوټل نمبر دی چې دې کې څو نمبر دی هغه sum of f نه پته لګي ټیک شو او دا موږ سره 43 دی which is odd دا خو odd دی چې odd دی نو اوس به څه کوئ ګورئ ډېر ایزي کار دی څه به کوئ موږ ته اوس لوکیشن معلوم شو median lies چرته پروت دی 43 plus 1 divided by 2 item صحیح شو 43 plus 1 44 شو او 44 سره چې 2 ډیوایډ کړئ نو دا به 22 شي 22 یا 22nd item اوس 22nd item په دې کمولیټیو فریکوئنسي کې پته لګي درې خو دې کې دي کنه او شل دې کې دي نو زموږ 22 په دې ځای کې راځي ټیک ده کنه نو موږ ته دا پته ولګي دا چې زموږ چې کم میډین دی هغه په دې ځای کې پروت دی دې بیس باندې به اوس موږ دا ال او اف راوباسو ال څه ته وایي ال وایي چې کم ځای کې زموږ میډین پروت دی د هغې لوور کلاس لیمټ مور کلاس باونډري نو هغه دا دی 16.5 116.5 بیا موږ سره اف دی د هغې فریکوینسي څه ده د هغې کلاس فریکوینسي ده 20 او چې کم موږ سره دې کې بل دی څه شو پر فارموله دا ده اچ دی د هغه کلاس کې لو اپر کلاس باونډریز ماینس لوور کلاس باونډري دې نه چې وکړي دې نه به 5 راشي 5 اور ځکه چې 121.5 ماینس 116.5 نو دې نه 5 انسر راځي ها اور سیمیلرلی n موږ سره دی 43 n is equal to 43 او c چې کوم دی c موږ سره کمولیټیو فریکوئنسي اف د پریویس کلاس یعنی دا 33 یا جست 3 سوري دا ویلیوز به موږ سپوز دا موږ ایکویشن 2 دی کنه دا به موږ په دې ایکویشن 2 کې واچو put these values and equation کم ایکویشن کې 2 کې به واچو ها 2 کې چې تاسو د دې ویلیوز اچوي کنه نو موږ سره به سره شي میډین is equal to د تاسو ته لګ راخته کوم h په ځای به موږ څه ولیکو 116.5 سوري l په ځای h په ځای به موږ ولیکو 5 divided by f موږ سره 20 دی
صحیح شو. اور موږ سره n ډیوایډډ بای 2 یعنی 43 ډیوایډډ بای 2 او بیا چې کوم دی ماینس سی مطلب 3 دا موږ سره میډین دا کیلکولیټ کول دي سمپل از دیٹ هیڅ نور کار پکې نشته دی صرف دا کیلکولیټ کول دي. نو ګورئ دې کیلکولیشن ایزي دی 116.5 په خپل ځای ولیکئ او دا چې کوم 5 ډیوایډډ بای 2 اول دا وکړئ بیا ورسره هغه ملټیپلای کړئ نو دا به زه ولیکم چې 43 divided by 2 then راځي 21 نه ودا 3 ماینس یا به زه سټپ بای سټپ په سالو دین راځي 21.5 ماینس 3 او 116 په خپل ځای اشاریه 5 هم په خپل ځای 5 divided by 4 5 divided by 20 sorry 5 divided by 20 نه موږ سره راځي 0.25 دلته کې به تاسو دینه دا ماینس کړئ دا به شي 18.5 او 18 دا 116.5 به په خپل ځای ولیکئ 18.5 ملټیپلای 0.2 تینه به راشي 4.625 او دا دواړه چې پلس کړئ پلس 116.5 دینه 121 121.125 دا موږ سره رالو میډیم دا موږ سره میډیم ښه چې اوس به موږ هارمونیک مین معلومو هارمونیک مین هارمونیک مین دپاره فارموله موږ ته پته ده دا فارموله ده چې هارمونیک مین is equal to sum of f divided by sum of f divided by x دې دپاره به اوس بل ټیبل هم جوړو خامخا دې له زه اکویشن نمبر 1 ورکوم دا ټیبل هم برانه راواخیسته دې ځای پورې تاسو که په کاپۍ کې بل جوړوئ که مغه ټیبل کې لیکل کوئ خو دې ځای کې موږ سره یو دوه ویلیوز نشته ګورئ یو خو موږ سره x پکار دی چې معلوم شي یو 1 by x پکار دی چې معلوم شي f by x معلوم شي کنه نو زه دې کې یو کالم جوړوم x یو د f divided by x صحیح شو نو x به څنګه معلوموي تاسو به دا دواړه جمع کړئ زه دلته کې دا دواړه جمع کوم وګورئ ورته 112 plus 116 او دا چې پلس کې په 2 ډیوایډ کې یعنی میډ ویلیو به راوباسئ دینه به راشي 114 صحیح شو بیا به دا بل وکړئ 117 پلس 121 دینه چې سره شي هغه به په 2 ډیوایډ کړئ نو دینه راځي 119 اوس د دې په منځ کې ګیپ څه دی 5 دی نو دې بل کې هم 5 ولګوئ 124 129 او دې ځای کې به راشي 134 ٹھیک شو دا x شو اوس به f divided by x کې f divided by x مطلب 3 divided by 114 نو دلته کې به زه ولیکم وګوره 3 divided by 114 دینه به موږ سره څه راشي 0.026 similarly 20 divided by 119 20 divided by 119 نو دینه به موږ سره راشي 0.168 بیا به وکړو 11 divided by 124 11 divided by 124 نه موږ سره راځي 0.0887 yes just 8 هم ولیکئ دا 3 انسي لیکئ هم دا کافي دي ها بیا به ولیکئ 4.4 divided by 129 دینه به راشي موږ سره 0.031 और بیا به موږ سره 5 divided by 6 مې ولیکو 5 divided by 134 دینه به موږ سره راشي 0.037 ښه اوس به دې کې څه څیزونه پلس کوئ ګورئ کم به پلس کوئ اول خو به سم اف اف موږ راوباسو دې ځای کې نه دې ځای کې سم اف اف
هغه موږ الریډي راایستلی هم دی 43 تی راځي. ټیک شو 43 او سم اف f ډیوایډډ بای x چې کوم دی دا به موږ راوباسو. دا ځکه چې په فارموله کې سم اف f ډیوایډډ بای x دی که نه، نو دا ویلیو موږ ته پکار ده. سم اف f ډیوایډډ بای x مطلب دا ټولې پلس کول دي. نو زه زر پلس کوم 0.026 پلس 0.168 plus 0.088 plus 0.031 plus 0.037 دینا و مونږ سره شي 0.35 0.35. اوس دا ویلیو اور دا ویلیو په دې ایکویشن 1 کې واچو فارموله کې، یا 1 او 2 مونږ پیله ورکړي دي نو دا 3 شو. نو مونږ سره به هارمونیک مین راشي is equal to څه به راشي 43 divided by 0.35. ٹھیک شو او 43 divided by 0.35 جوړی کو 43 divided by 0.35 دینه براشي موږ سره 122.85 یعنی هارمونیک مین موږ سره سره لو هارمونیک مین is equal to 122.85 دا موږ سره دې کې هارمونیک مین شو. जी اوس به موږ جیومټریک مین معلومو. د جیومټریک مین فارموله څه ده؟ جیومټریک مین فارموله ده جیومټریک مین از اکول ټو sum of f time log of x divided by sum of f. دا فارموله ده موږ سره. اوس چونکې موږ الریډي بره ټیبل کیلکولیټ کړي دي، زه هغه ټیبل ته کې پیسټ کوم او لږ نور شیونه پکې اډ کوم. تاسو به د لپاره یو بل ټیبل جوړوئ. خجی دا ټیبل موږ بغه جوړ کړو د هارمونیک مین لپاره. اوس دې هارمونیک تاسو قبل ټیبل د جیومټریک مین لپاره جوړوئ او که هارمونیک مین کې لګ ایډیشن د څو نمبر کوي. اولنی اساس دی چې موږ به لاګ اف ایکس معلومو، یعنی دا څومره ایکس چې موږ رسېږي د میډ ویلیو دا غي لاګ به معلومو 1 by 1 او بیا به دا لاګ اف سره ملټیپلای کوو، یعنی اف ټایم لاګ اف ایکس. څنګه دا ایکس موږ معلوم کړو کنه، دام او دام پلس کړو په 2 ډیوایډ کړو 114 دا او دا پلس کړو په 2 ډیوایډ کړو 119. سیملرلی دا ټول. اوس به دې یو لاګ معلومو. ګوره لاګ به څنګه معلوموي؟ لاګ که تاسو سره ساينټیفیک کیلکولیټر نو تاسو به شیفټ وهئ، سوري لاګ به وهئ، لاګ یو بټنی او بیا به په دې کې 114 و ایکوال ټو لاګ به راوځي، بیا به لاګ وای بیا به 119 ځان سر براشي دلته واغه ولیکئ. صحیح ده، لاګ به داسې معلوموي. دا موږ سره ساينټیفیک کیلکولیټر دی، زه تاسو ته جسټ ښیم چې دې کې به تاسو لاګ څنګه معلوموي. ګوره دا لاګ بټن به ووهئ، لاګ دا وګورئ لاګ او بیا به 114 ووهئ او بیا ایکوال ټو نو تاسو سره به 114 لاګ راوځي. خو چونکې ما سره دلته کې زه تاسو ته نشم شو کولی ځکه چې زه سکرین ریکارډینګ کوم، نو ما سره په دې لیپټاپ کې یو خپل کمپیوټر دی ساينټیفیک، هغې کې که تاسو هم په لیپټاپ کې کوئ نو هغې کې به څه کوئ، هغې کې به اول 114 ولیکئ بیا به لاګ بټن ووهئ. دلته کې به زه 2.056 ولیکم 2.056. سیملرلی بیا به زه معلوموم د دې 119 او بیا لاګ 2.0755 دلته کې ولیکم 2.077. ٹھیک شو. سیملرلی زه به دا ټول کیلکولیټ کوم. ښه جي دلته کې به مونږ اوس بل کالم جوړ کړو f ملټیپلای لاګ اف ایکس، ځکه چې دا په دې فارموله کې ده. خو بی کیرفول فارموله کې دلته کې انټي لاګ هم دی، صحیح ده که نه انټي لاګ. نو د دې به څه وکړو دا او دا به ملټیپلای کوو 1 by 1. ښه جي دا ما سره کیلکولیټر رالو 3 اور 2 اشاریه دا به ملټیپلای کوو 3 ملټیپلای 2.056 دینا براشي 6.168 نو دلته کې براشي 6.168. سیملرلی 20 اور 2 به ملټیپلای کوو نو ګورئ 20 ملټیپلای 2.077 نو دینا به موږ سره راشي 41.54 اور سیملرلی دا 11 دا به ملټیپلای کوو 11 ملټیپلای 2.9093 دینا به موږ سره راشي 23.023 اور 4 او دا چې ملټیپلای کوو دینا به راشي ګورئ 4 ملټیپلای
2.110 دې نه به موږ سره راشي 8.44 او دا بل چې 5 دی 5 multiply 2.127 دې نه به راشي 10.635 اوس دا ټول به موږ پلس کړو چې پلس یې کړو دا ټول دې نه به راشي f log x sum of f log x او دا ټول چې پلس کړو ګوره زه تاسو ته دا ټول پلس کوم دا شو زما کالکولیټر 6.168 plus 41.45 plus 23.023 plus 8.44 plus 10 और बे 0.5653 دې نه به راشي 89 دلته کې به موږ سره راشي 89.806 اوس موږ ته پته ده جیومټریک مین چې دې کې موږ واچو نو جیومټریک مین is equal to nt log of what f time log of x मतलब دا 89.806 divided by the divided by line left comma divided by sum of f چې هغه 43 نو دا به اوس ډیوایډ کوي په 43 باندې 43 نو دې نه به راشي موږ سره به د دې نه راشي جیومټریک مین is equal to nt log of what nt log of 89 divided by 3 چې موږ وکړو دې نه به راشي 2.08 08 هدا شو کنه او به 85 څلورنسی مولیږي ډېر شي دی خو دې به اوس انټي لاګ څنګه اخلئ دا کیلکولیټر به اول زه ساینټیفیک ته کوم په لیپټاپ کې به اول نمبر لیکئ بیا به انټي لاګ بټن وي دا د انټي لاګ بټن دا ٹھیک شو ها نو نمبر څه دی 2.0885 اور د انټي لاګ دې نه به راشي 122.6026 نو زه دلته کې لیکم 122.6026 نو دا جیومټریک مین شو جیومټریک مین از اکول ټو 122.6026 دا جیومټریک مین موږ سره رالو تاسو به دا په دغه کې څنګه معلوموئ خپل ساینټیفیک کیلکولیټر کې به څنګه معلوموئ هغه زه تاسو ته دلته سکرین باندې ښیم دا موږ سره ساینټیفیک کیلکولیټر دی شفټ به ووهئ بیا به لاګ بټن ووهئ او بیا به 2.0 دا کوم چې د څه شي انټي لاګ معلوموئ تاسو سره به د انټي لاګ معلوم شي